أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وسيدنا ونبينا رحمة للعالمين محمد وعلى آله طيبين طاهرين. فهمی خطبه کی اور بیا تقوا پرهیزګاری دوا خپل نفس ته ور کوم، بیا تاسو متقی پرهیزګار او مؤمنینو ته تقوا دوا در کوم. روشوی پروردگار عالم طرف ته گناهانو دلدل نوزو، توبه طرف ته راشو، اطاعت ته راشو، اخضاع ته طرف ته او د اهل بیت علیه السلام اطاعت طرف ته راشو. ان شاء الله زنن خپل څو زوري خبرې کوم. اغه نه بعد ایمو سیکرټری صاحب راغلی دی، انجمن قدرمان کس دی او انجمن والا کوم کسان دي هغوی دلته شته دي، ذمه دار مختلف ادارو والا کسان دلته شته دي. هغه به تاسو ته پیغام دیر کی هغه څه کوم پیغام راوړی وي، مثلا څه کول پکار دي، څه نه دي کول پکار، قوم ته به هغه خپل پیغام ویر کی. انشاءالله خپل مبارکو الفاظو سره پروردگار ته سوال کوو. خدای ته رحمان و رحیم خدای د حسین عظیم امور واسطه در قوم څومره مشکلاتو سره روبرو دی، ټول مشکلات آسان وګرځوي. پروردگار سیکرټري صاحب سره جرګې والا کوم کسان دي کار لپاره لګیا دي، محنت کوي، واقعا شپه او ورځې لګیا دي. پروردگار دوی قدمونه مو ته مبارک وګرځوي. دویمې خطبې کې زوری خبرې څه کومې دي، دغه روایات نه به خبره شروع کوم. امن حوالې سره خبرې کوم. پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام ته یې رسول الله باندې بلندتر صلوات. یا علی لا خیر فی الوطن الا مع الامن والسرور. ای علی هغه وطن کې هیڅ فایده نشته چې هغه کې نه امن ورکوي نه خوشحالي ورکوي. ای علی ای امیر المؤمنین هغه وطن کې ساره اوس ایامه چې هغه کې نه امن ورکوي نه قراري ورکوي نه خوشحالي ورکوي. نو امن او خوشحالي سره راتلای شي. تاسو ته پاته دی چې کله امن وي هغه نه بعد خوشحالي راتلای شي. کله څه حملې نه وي، دماکې نه وي، کنوایو باندې اټیک نه وي، بمو ورزوله نه وي، وشتله نه وي، جنګونه نه وي، هغه وخت کې بیا اقتصادات ترقي کوي، تعلیمات ترقي کوي، هیلتیا ترقي کوي، بازارونه خلاص وي، خلکو ته ټینشنه نه وي. که همداسې نه دی خمو داسې عجیبه هغه ماحول دی. افسوس را به وایم څه الفاظ نشته دي سره، الفاظ نشته دي سره. څه خبر یم چې څوک دې کسي نه که ورته پریښي ده نه، څه مسله دی پته نشته. دوی به دعا وکړو خدای ته رحمان و رحیم خدای ټول پاکستان څومره مشکلات دي بد حال دغه بهترین حال کې بدل وګرځوي. نه د امن څه کوم دی غواړم امن حوالې سره څو خبرې وکړم. د امن څه کوم دی دا انداسې نشي راتلی، په حماسې نشي راتلی. لکه څنګه اوس هر یو سړي خپل لاس باندې لاس یخی دی، غم یې نه کوي، ذمه دار کسان یې غم نه کوي. زه نن غواړم چې امن په باره کې څو خبرې وکړم. امن هر یو کس غواړي چې امن علاقې کې راشي، که نه غواړو؟ مخکې نه الحمدلله موږ ډېر امن پسند قوم یو. مو مخکې امن وخت دی، اوس یا غواړو وروسته بیا غواړو. خو هغه جمله تکرار ضرورت نشته چې زه دوباره وایم. لکه څنګه مو د قرم قاید عظیم شهید آقای شهید ارپنی کومه جمله ویلې ده، امن غواړم خو داسې په حماسې امن نه غواړم، امن غواړم خی دوکې والا امن نه غواړم. ذمه دارو کسانو ته یم چې ما ته یې امن راکه، سني ته یې امن راکه، خو غیرت سره امن راکه. عزیزان گرامی امن په باره کې ضروری خبرې. امن یا امن څو طریقې دي. که حکومت غواړي، که انتظامیه غواړي، که افسران غواړي چې دا علاقې کې امن راشي، که مشران غواړي،
جرګې ولا غوړي چې دغه علاقې کې امن راشي خوشحالي راشي دي څلور طریقې دي څلور اسباب دي دغه څلورو طریقو سره امن راتلای شي اول طریقه یې فورس ده فورس لکه څنګه علي علیه السلام مالک اشتر ته خط لیکي 53 نمبر خاده خط کې دا وته لیکي زه افسرانو ته یم چې خدای دپاره تاسو نهج البلاغه راوښوئ علي علیه السلام کتاب دی حتی دغه کتاب اقوام متحده کې هم موجود دی خصوصا دغه کوم لیټر دی حکمرانو دپاره یو درس دی یو ماډل دی هغوی په کار دی مالک اشتر غنته حکومت شروع کړي هغوی په کار دی علي غنته حکومت شروع کړي د خط کې د علي مالک اشتر ته لیکي فان الجنود باذن الله حصون الرعیه پوج څه کوم دی ذمہدار کسان څه کوم دي پولیس څه کوم دی اف سی څه کومه دی اندا علاقې کې امن راوستای شي خبرې ته مو ویښ شولو دا د علي جمله ده که امن څوک غواړي چې علاقې کې راشي هغه څوک راوستای شي یو وی پوج راوستای شي پولیس راوستای شي سیول انتظامیه خو که چیرې دوی خپل ذمہدارۍ عمل وکړي که دوی خپل ذمہدارۍ عمل وکړو نو دوی امن راوستای شي هغه علاقه به خوشحاله وي هغه کې به ټینشن نه وي مشکلات به نه وي نه اول د امن راوستل څه کومه دی هغه ذمہداري د حکومت دی په کار دی هغوی د خپل ریټ قایم کړي په کار دی هغوی د خپل قانون سره کرویه وکړي څوک حمله کوي څوک دمکه کوي څوک روډ کې یو نیم ټارګټ کلینګ کوي څوک کنویه باندې حمله کوي زه به دلته یوه خبره وایم خو هغه سنیانو علاقې کې وي په کار دی سنیان ګرفتار کا که شیعو علاقې کې سنیانو کرویه باندې حمله وشوه بیا مغه کوم مجرمان دي مغه ګرفتار کا خبرې ته مغه ور وکړلو شیعو علاقې کې کوم روډو باندې سنیانو ګاډي راځي په کار د سنیانو ته د تحفظ میلاو شي وایي سنیانو علاقې کې چې کوم د شیعو ګاډي مثلا پېښوره پورې ځي دا د حکومت ذمہداري ده چې پېښوره پورې په کار دی یوه سړي ذمه واخلي څوک ورسه مړه نه شي یو صلوات واسو زهرا بیبي باندې اول څه کومه ذریعه ده ښه ورکوئ اول پورس ده اول د امن طریقه څخه امن راوستای شي پاوج د هغه حکومت راوستای شي امن زه حکومت ایم چې تو ټولو نه اولینه ذمہ ده چې علاقې کې د زر و نظر امن قایم کا کني دغه امن د قایم نه کړلو دغه ملک سره دغه وطن سره یو خیانت ده ایوي سړی ویني حساب ته نه خستای شي دغه اول آپشن څه کومه ده د امن دویم بیگا مدرسې کې میټینګ شوی دی ایمو علماو کور مصر علماو اگر جمع شول میټینګ یو پیغام ورکړلو دویم امن سره واستای شي هغه په کار دی ښه ورکوي شیعه سنی علما د شیعه علما او د سنیانو علما ایوي جامع کې کینی په کار دی یو بهترین میټینګ وشي د شیعه علما شیعه ته هدایت وکي یو بهترین پیغام ورکړي د اهل سنت ولا کوم علما دي په کار دی هغه خپل کسان کنټرول کی سیوانیم غلط کار په کار دی ونشي نه دویمه کومه طریقه ده چې امن راوستای شي مو هدا سوچ دی کېدای شي تاسو انده سوچ وي چې مو کوم علما دي ملایان دي سنیانو طرف نه مو طرف نه زه سیکرټری صاحب راغلی دی چې څوره زر نظر کوای شي سبا بل سباوي څوره نږدې وخت کې کوای شي بلش خېلو باندې سمیر باندې یو بهترین یو کوم ځای کې وي یو ورځ کېږدوا یو میټینګ کېږدوا شیعه علما بارو شو سنیانو علما بارو شو دینه په ټولې دنیا ته د امن پیغام میلاو شي خبرې ته ویښ شولو دویم شیعه او سنیانو علما خپل منځ کې کینی د بهترین حل دی دریم څه کومه دی هغه امن سره واستای شي څلورو طریقو سره دریمه خبره خیم دریمه خبره دا ده چې شیعه او د سنیانو مشران د شیعه او سنیانو مشران څه کوم دي کینی مکی کوم کسان دي مشران کسان دي انجمن والا کسان دي ذمہ دار کسان دي په کار دی دوی راشي او سره مو طرف نه کوم پارلیمنټریان دي ام ان ای ده ام پی ای ده هغه طرف نه کوم ام پی ای ده هغه ته زدا دعوت ورکوم خپل مشران کسان درو والا خپل ذمہ دار کسان درو والا خپل سنجیده کسان درو والا ا کسان څه خبرې باندې پیږي سو پورې به دا جنگونه کوو سو پورې به یو بل سرونه کټو سو پورې به یو بل ګولې ولو سو پورې به یو بل حمله کوو مو غواړو څه بچي سبق وایي مو غواړو څه ما تجارت کولو شي مو غواړو څه روډ خلاص شي مو غواړو څه اقتصاد مضبوط شي وطن کې خوشاله ترقی راشي مو هغه ته دعوت ورکو چې سنیانو څوره ذمہ دار کسان دي خو کوم کسان دي ام پی ای ده او سره نور څوره کسان دي په کار دغه ټوله راشي مو مشرانو سکینی یو میټینګ وکي حتی حکومت نو یا پارک نه کو هغه میټینګ کې کومي مسلې دي خاطر زمینی تنازع دي یا مثلا کمیشن ولا مسله کومه مسله ده په کار د شیعه سنیان مشران هغه خپل طریقې سره حل کی خبرې تم غوړو کو
دغه دریمه طریقه ډېرې اهمې طریقې دي، ډېرې ضروري دي. حکومت مې ما دغه پیغام به میډیا باندې لوړ شي. حکومت ته ما اول پیغام ورکو، اول ټولو نه مخکې څه کومه ده، ای سی ذمه داري دی، ډي سی ذمه داري دی، برګیډیر ذمه داري دی، افسرانو ذمه داري دی. چې دا وطن یو امانه دی، دې سیلي وي ساتلی، دغو خلکو سیلي وي ساتله. ته د تنخوا اندې دپاره خلي، ته کرسۍ باندې ناست یې اندې پاره راغلی، دی تا ذمه داري دی چې قوم یې و بچي حفاظت وکړي. دا تونی فرض ده. اول حکومت په کار دی امن راولي، دویم شیعه سنیان علما، دریم د شیعه او سنیانو مشران، دا کسان په کار دی د امن پاره کوشش وکړي. او څلورم څه کوم دی، هغه شیعه سنی مل کر، دلته به سوچ وکړئ، شیعه سنی مل کر اسرائیل کے خلاف قیام کرے. شیعه سنیان په کار دی ملاو شي، په کار دی شیعه را پاسیږي، سنیان را پاسیږي. دا محاذ څه دلته یې مو مبتلا کړي یو، یو بل باندې یو بل سره جنگ کوه، یو بل حمله کوه. ایمو جنگ دا ځای نه دی خلک راکوي. زه شیعو ته یم ټول الحمدلله ماته مقدس کسان اوس دي، ډېر عظیم کسان اوس دي. زه قوم تاسو ته قوم یو وړوکی بچی تاسو سره مخ یم. زه تاسو ته دا دعا درکوم، سنیانو ته دا دعا درکوم چې ایمو تاسو جنگ محاذ دا نه دی. که څوک جنگ غواړي په کار دی فلسطین ته لاړ شي. که څوک جنگ غواړي، که څوک قربانۍ غواړي، که څوک شهادت غواړي، دلته موږ یو بل سره لګیا کړي یو، شیعه سنیان یې سخته کړي یو. دا ډالرو جنگ دی، خبرې ته مغاور دی. دا ډالرو جنگ دی چې د موږ تاسو جنگ موږ تاسو باندې کوي، شهیدان مړه د موږ تاسو، زخمیان د موږ تاسو شو، ډالر د بل څوک خلي. نه زه دغه خبره کوم چې که څوک خامخا بیا جنګ غواړي، که څوک خامخا بیا حملې غواړي، شهادت غواړي، هغوی دومره تږي وي، هغوی ته زه یم چې کورمې کې جنګونه مه کوئ. که غواړئ بیا تاسو فلسطین ته لاړ شوئ، هغه د شهادت ځای دی. زهرا بیبي باندې یو کلکه صلوات واستوئ. عزیزان گرامی، دا بهترین حل دی. ارڅوی ای کاش شیعه سنیان مل کر مو په کار دی یو احتجاج کړی وی، مو په کار دی یوه مظاهره کړې وی، مو په کار دی یو جلوس کړی وی. خو هغه کوم ځای باندې وی، پرچنار نه سدې پورې وی، یا سدې نه پرچناره پورې وی، مو یو جلوس کړی وی، یو احتجاج مو کړی وی هیچا په خلاف، اسرائیلو په خلاف. ویلې څه اسرائیل دا نه کسي چې دا شیعه دی، دغه سني دی. د څو ورځو کې، د 2-3 میاشتو کې اسرائیل وکسوی چې هغوی د حماس لیډر اسماعیل هانیا شهید کړلو. هغوی د حماس لیډر چې کومه دی یحیی سنوار شهید کړلو. هغوی د حزب الله کوم کمانډر و بله ورځ سید هاشم صفی الدین یا شهید کړلو. د حزب الله کوم کمانډر دی حسن نصرالله یا شهید کړلو. هغه د دا نه کسي چې ما ته مخکې شیعه دی که سني دی، هغه د شیعه سني مل کر قتل کوي ده. هغه شیعه سني د مل کر ختم کولې کوشش ده کوي. ارڅوی زه شیعه ته یم، زه خاص کر اهل سنت والاو ته یم څه او اهل سنت والاو او سنیانو تاسو کې قدرمن کسان در کې دي. کسان یو زوری نوٹ دے، هغوی ته زوری پیغام ورکوم. او اهل سنت والاو تاسو ډېر پاکیزه کسان یو، تاسو ډېر عظیم کسان یو، تاسو ډېر محترم کسان یو. خو تاسو کې هغه کسان چې تکفیري سوچ لري، تاسو کې هغه کسان چې هغوی شیعه کافر نارې لګوي، هغوی ته زه یم چې شیعه کافر نارې مه لګوه. که چېرې تکړه در کې وي اسرائیل کافر ناره ولګوه. محمد و مهدی جان از قلب پاک و صفا بلند سے بلندتر عجیبہ خبر ہے، افسوس خبر ہے، افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ اسرائیل ہمیں شیعہ و سنی مل کر ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں شیعہ سنی کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. ډیره د افسوس خبره ده. هغوی د دا نه کسي چې دا شیعه دی که سني دی. تاسو ته پته ولګېده که نه د څو ورځې مخکې 2 کمانډران حماس ته شهیدان کړل. حماس اهل سنت تنظیم دی که نه دی؟ فلسطین کې دا ټول اهل سنت اوسي. دی مو فخر خبره دی الحمدلله چې دنیا کې یو ملک نشته دی چې هغه د سنیانو مدد کوي، اهل سنت مدد کوي. ایران وکسه فلسطین کې ټول اهل سنت وروڼه دي، خو دې په باوجود ایران هغوی سره شانه بشانه ولاړ دی. د فلسطین حفاظت کوي، د حماس حفاظت کوي، د حماس مدد لپاره هغوی هرې قربانۍ لپاره تیار دي. تاسو د بله خبره وکسوئ، حزب الله کمانډر وکسوئ حسن نصرالله 40 سال بیت المقدس لپاره دفاع وکړله، ځان یې شهید کړلو.
څلوېښت کاله خوري وکړله ځان مشکلات تیر کړل فلسطین د پاره دپاره یعنی شهید بیت المقدس دی شهید اسلام دی هغه فلسطین هغه بیت المقدس نه ځان قربان کړلو و دلته مو حیرانه خبره شیعه سنیان شیعه خپل منځ کې د جنګونه مو زه سنیانو ته ده یم یوه ښکلي خبره هلته بله کوم روډ صرف ما دپاره نه دی بند او اهل سنت او سنی صرف روډ شیعه دپاره نه دی بند که روډ بند دی هغه د واه حکمرانو تا دپاره بند دی روزه احتجاج وکړه حکمرانو ته وایه چې موږ ته لیارې ما بندوه موږ غواړو چې اهل سنت مدد وکړو موږ غواړو چې بیت المقدس مدد وکړو غواړو چې د فلسطین ازادۍ دپاره مو لاړ شو مدد وکړو شهادت ته لاړ شو موږ ته روډ خلاص کړه موږ به ټوله شیعه دي که سنیا دي اتحاد سره به انشاءالله فلسطین مدد دپاره ځو که خبرې مې ښه نه وکړلې دا اهمه خبرې وې دا ضروري خبرې وې ډېر اهم د څلور خبرې چې کومې دي سره امن راوستی شي بس د ځان ګرامي ما ټایم ختم کولی باندې دی ختم شولو بس دی ټایم ختم شوی دی یوه خبره کوم قومي چې کومه دی سیکرټري صاحب نن ځکه موضوع نه خبرو طرف ته نه لړم خصوصا د هغه صاحب طرف نه د امر امن حوالې سره پیغام ورکړلی شي امن حوالې سره خو امن چې کوم دی ما چې کوم آپشنز دي هغه تاسو ته معلومې دي قوم چې کومه فیصله دی هغه تاسو ته معلومه ده انشاءالله ګبرای به نه کیږئ خفه کیږئ به نه انشاءالله هیڅ قسم ته ټینشن به نه کوئ یو ضروري نوټ دی کوم چې موږ د قوم فیصلې ته انتظار یو که خبره مخه نه وکړله موږ د قوم فیصلې ته انتظار یو که قوم یو نیم اقدام وکړو خبره به وکړم دلته که قوم یو نیم اقدام وکړو ای روډ مشکلات حل نه شول زه سیکرټري صاحب ته اندایم که قوم یوه نیمه خبره وکړه یو نیم اعلان یې وکړلو بیا مو ټوله لبیک یایو بیا د مو ته کورو نه زیات نستی روډو باندې خوند رکوي بیا به مو روډ باندې کینو بیا زه حکمرانو ته یم بیا دارې وره مو نه پڅېږو مو سره که ټینکونه مو باندې وخېجویه بیا وره پورې مو روډ نه پرېږدو څو پورې تا دا روډ خلاص نه وي کړی خبرې ته م غور وکړلو ځکه زه اوس آرام سره لګیا یم د مو آرام سره خبرو نه څو غلطه پیدا ونه خي ما بله ورځ یا ویلي دي ذات سه زندگی غواړم ذلت سه زندگی نه غواړم یوه ورځ غواړم سل کاله عمر نه غواړم یوه ورځ غواړم خو سربلندۍ سره غواړم یوه ورځ غواړم عزت سره غواړم که چیرې مانې اندې حالات کې که چیرې زه قوم زه دپاره لګیا وم مانې ګولۍ ولګېږي فرق نه کو شهید شم فرق نه کو خو زه نشم برداشت کولی چې ما قوم ذلت زندګۍ تېره کړي ما قوم مشکلاتو کې وي ویلې څه جوانانو هر محاذ کې بهادرۍ ښیلي دی نه زه به دلته څنګه کمزوری ښیم عزیزان گرامی ټایم ختم شوی دی یو بیا اخري خبرې کوم هغه ده دلته مو کسان راغلي دي زه سیکرټري صاحب ته یم انجمن والا کسان دي تاسو برپور خواری وکړئ مو ته کومه مسله د روډ واجې نه دوره مسله نشته دی ورشه د روډ واجې نه دوره ګبرای ما کې ګوله دا نشته ځنه کسان دی واویل ورخستی دی خبرې ته م سوچ دی 2007 کې تقریبا 3 کاله روډونه بند وو بیا الحمدلله ایمو مشکل حل شوی دی روډ ته نه یو خفه یوه مشکل ته نه یو خفه خو زه سیکرټري صاحب ته یم ته ډېر عظیم کاس دی د ایم پی ای دی ایمو قدرمان ایم پی ای دی ایمو قدرمان ایم این ای دی دې سره ته خبره وکړه دا کسانو سره چې د یوه ورځې میټینګ وکړه چې ایمو کورمې ته د ایرپورټ ډېر ضرورت دی خامخا ایرپورټ بحال شي پکار دی ایرپورټ بحال شي ویلې څه مختلف حالات راځي زخمیان دي سکول سټوډنټس دي مسافران دي کله دا روډ بند وي هغوی د مشکلات وي ایرپورټ یې موږ کورمې ډېر ضرورت دی ایرپورټ په کار دی زرو نه زرو وخت کې بحال شي ایرپورټ بحال شي اندیشان سره یوه دوې خبرې بازار حوالې سره دي د بازار کې کوم کسانو ذخیره اندوزي شروع کړې ځینې کسان دي ګودامونه یې ډاک کړي دي مثلا وړو باندې چینی باندې هغوی دې ته غلي دي چې مثلا لږ ریټ یې آس شي دا به بیا زه خرڅ کوم هغوی ته زه دغه پیغام ورکوم تاسو مو وړونه یوئ تنګسي وخت دی مشکلات وخت دی چې اوس وړه سره دي وړه سټور مه کوه 500 روپۍ دپاره ما ته مه کوه شروع کنده قربانۍ وخت دی غریبانو مدد ضرورت دی هغوی سره دغو حالاتو کې مدد وکړئ څومره غریبانو مدد وشي د ذخیره اندوزي حرامه دی چې خلکو ته یوشي ضرورت دی مثلا تیلو ضرورت دی یو کاس تیل نه چوي اندیشان دا شیان پکار دی هغه شي پکار دی کلیر دی شي او یوه آخري خبره چې کومه دی هغه ودو حوالې سره دی دا شرم خبره دی زه نشم کوی بار بار تېر شوي جمعې کې ما کړي وه بېګا ما ته مختلف کسان ملګري ټلیفون کوي د اوس بازار کې زه خپله دلته اوسم موږ د څو ورځو نه بازار کې کسو چې کله شپې ټیم شي وادو کې تماشې شروع دي وادو کې پایر ډزونه شروع دي آیا دا پایر وخت دی آیا دا ډزو وخت دی آیا دا مستی وخت دی کوم څومره مسایلو سر روبرو دی ته کومې تماشې در اخیستې دي
د کومه یوه عجیبه خبره ده هغوی ته زه یو وارې وارنینګ ورکوم کني سیکرټري صاحب زه بار سیکرټري صاحب نن راغلی زه موافقت نه غواړم دا کسانو ته څه طریقې سره انجمن ذریعې سره دوی ته خبر وي که کوم واده څه کېږي په کار دی که چیرې هغوی زنه کارونه کوي په کار دی ټول قوم هغوی په خلاف ایکشن واخلي په کار دی د شرابو وخت دی د مشهور ډلو وخت دی موږ لپاره مختلف یعنی مسلې دي په کار دا مسلې حل شي یو بیمار دی ایران دی هغه ورسته چنده هغه کوي پیسې ټولوي مدرسې طلبا دی هغه وینه حرکات نه کوي جم شوي دی وینه جم شوي دی نسی هغه پلار یې هغه نه مړ شو دغه بیمارۍ نه اوس غریب اندوان دغه بیمارۍ کې مبتلا دی تاسو کوشش وکړئ هغه نه ورسته جمعې لمانځه نه ورسته هغه دپاره خصوصي څه پیسې جمع کړئ موږ مدرسې کې ډېر قدرمن طلبا دی غریب خپې اوسې شالي دي نتلای نشي هغه سره تاسو بھرپور مدد وکړئ پروردگار نه دعا کوو خدای ته رحمان و رحیم خدای مولا حسین له هدیره توری قوم سر مشکلات مسائل دیگه آسان وگرځوي یا الله پروردگار ته رحمان و رحیم خدای ته رحم